الحمد لله نحمده ونصلي على رسول الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والله يحب المطهرين صدق الله العظيم زما دوي ورسكتون كناظرين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته زمون غننو درس دي متعلق ده چې الله رب العالمین درې قسم خلق داسي چې الله رب العالمین داوی درجات هم بلندي او الله رب العالمین داوی ګناونه معاف کوي بکاره چې دغه درې قسمه کسان دا موږ وپېژنو په دې باندې عمل وکړی شي او دا د نور ملګرو سره دا حدیثو کومه ویډیو چې دا داسې کو دا شیر کو ان شاء الله تعالی په دې کې به زموږ لپاره د دنیا هم پیدا وي د آخرت په هم صحیح دا پیدا وي الله رب العالمین په آیات کې فرمایي چې الله تعالی محبت کوي د تاسې خلکو سره چې هغه پاک خلق کې او ځان پاک ساتي یو حدیث کې راځي جناب محمد صلی الله علیه وسلم یو ځل صحابه کرامو ته وفرمایلو ای صحابه کرامو تاسو ته داسې اعمال ونښیم چې الله رب العالمین د هغې په وجه باندې د انسان درجات څه کوي هغه بلندوي یعنې درجات والا الله تعالی اوچتوي او د ګناهونه د انسان څه کوي هغه الله رب العالمین ختموي نو صحابه کرامو وفرمایل یا رسول الله وایي داسې اعمال موږ ته ضرور وښیه چې د هغې په وجه باندې زموږ درجات هم بلندېږي او زموږ ګناهونه څه کېږي دا مات کېږي نو اول پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خبره وکړه چې اسباغ الوضوء علی المکاره په صحیح طریقه باندې اودس کول پکار دي ساده معنا دا ده چې صحیح طریقه باندې اودس کول پکار دي په اودس کې کاملوالی کول پکار دي اودس په داسې طریقه باندې وکړی شي چې په هغه کې سنت او مستحبات او فرایض دا پکې پاتې نه شي په صحیح طریقه باندې مخ وینځلی شي مټې وینځلی شي خپې وینځلی شي نو په دې طریقه باندې چې په دې کې سنت ادا شي په صحیح طریقه باندې او اودس وکړی شي نو په دې باندې الله رب العالمین د انسان درجات څه کوي هغه بلندوي او په دې وجه باندې الله رب العالمین د دې بنده څه کوي ګناهونه څه کوي دا ختموي دویم نمبر عمل ورته جناب محمد صلی الله علیه وسلم وفرمایل وښودلو چې ډېر جماعتونه ډېر قدمونه جماعت طرف ته څه کول ډېر قدمونه جماعت طرف ته ایښودل معنی دې طرف ته چې جماعت ته جماعت دپاره څه کول تګ کول مطلب دا چې دا قرنګې سړی جماعت ته ځي او څومره جماعت لرې وي نو چې دا څومره قدمونه ږدي نو الله رب العالمین د ده درجات بلندوي او الله رب العالمین ګناهونه څه کوي هغه ختموي او درېیم نمبر عمل داسې دی چې د یو مانځه نه والا تر بل مانځه پورې څه کول انتظار کول مثال په طور باندې یو بنده دی یو مسلمان دی یو شخص دی او هغه د مازدیګر لمونځ وکړو د ماښام لمونځ پورې انتظار کول نو اوس خو دا خبره ده چې یو سړی به وایي چېرې دا انتظار کول خو د مانځه دپاره څه دی دا ګران کار دی نو علماو د دې دا خبره کړله چې کله یو بنده یو مسلمان هغه د ماسپښین لمونځ وکړي یا د هر ټیم لمونځ چې وکړي د بل لمونځ دپاره د ده دا نیت وي چې انشاءالله تعالی زه به دوباره جومات ته راځم نو الله تعالی هم تاسو له دغه ثواب درکوي چې الله تعالی ستا درجات هم بلندوي او الله رب العالمین ستا ګناهونه څه کوي ختموي او د دې داسې فضیلت دی لکه ته چې د یو مانځه نه په جومات کې ناستې تر بل مانځه پورې لکه یو قسم له داسې حساب کړی شو ځکه چې ته خو د کاروبار دپاره د مزدورۍ دپاره د قرنګ د دې دپاره به ته وځې نو خامخا دا خو حلال کسب دی دا خو به خامخا کې د دې نه بغیر کار نه کېږي نو بیا جناب محمد صلی الله علیه وسلم فرمایلو وایي فذلکم الرباط دا ستاسو دپاره د بچاو د شیطان نه یو ذریعه ده نو چې کله په یو انسان کې دا درې قسم اعمال موجود وي نو شیطان په تا باندې هېڅکله حمله نشي کولی نو په کار چېرې دا حدیثو د مخکې ملګرو سره څه کو دا شیر کو واخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمین